پوجیان چرته خفه نشي څه مونږ یې پکې خو د سره یاد نه کړو ولې به هم نه یادوو سهیل صاحب پوجیان خو به منې پاک آرمی خو به منې سیول گورنمنٹ کامیابی حاصل کړه راځو ملټري فورس طرف ته دغه وخت جنرل ضیاء الحق فوجي کمان کوي 295C ایکټ مخې ته راوړو قوانین شامل کړه قادیانان خپل عبادتګاه ته جومات نشي ویلی ځان ته مسلمان نشي ویلی د خپل دین د دغې دروغجن دین دعوت نشي چلولی راوستی پې دفاع 295C الحمدلله د سیول ګورنمنټ سره سره د سیاسي مشرانو سره سره پوجي مشرانو هم د عقیده ختم نبوت سره د خپل مینې اظهار وکړو ایکټ پکې شامل کړو 1989 کې فیصله راله محمد رسول الله چې څوک نه مني نو هغه څه دی دا فیصله چا ورکړه فاک آرمی نو هغې دپاره هم یو ناره ووو نو وو به که نه زه یې خولوم فاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی لگے تیز ہوا ہے پاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا ناموس رسالت دا دغ شمع دا حفاظت دفارا پاکستانی عوام ہم رستنری ہر میدان کے پا ہر موقع بانے چکلوتا ہم دا عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ دفارا آواز میسیج اعلان ورکڑے شہرے الحمدللہ دا پاکستان کلمگو مومنان ہر سفریخی دی ہر سے قربان کری دی خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عقیدے دا پارے خپل ځان قربان کړی دی خپل ټیم قربان کړی دی خپل وخت ورکړی دی اواز تاسو په پرش ورکوئ یا زرین په عرش باندې لګي دا دومره عظیم عقیده ده څوک چې عقیده ختم نبوت باندې ایمان نه ساتي هغه څه دی څوک چې عقیده ختم نبوت نه مني هغه څه دی څوک د محمد رسول الله نه بعد د پیغمبر د راتلو عقیده ساتي هغه څه دی څوک د قادیاني فالوورز دی هغه څه دی څوک د قادیاني عقیده ساتي هغه څه دی نو الحمدلله د قوم نمائندګي کوونکي په اسمبلی کې ټول هم دغه فیصله او په هغې متفق شو چې محمد رسول الله is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala